शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ द अमेरिका और द सऊदी अरब हुकूमत ने दा रिक्वेस्ट कړی دی چې تاسو موږ د عمران خان نه بچ کړئ. دا داوا کوم صحافي کړی دا در سره هم کمپلیټ شریکوم. یو صحافي دی چې هغه دا داوا کړی دا چې نواز شریف او شهباز شریف باقاعده د سعودي عرب او امریکای حکومت ته مینت او زاریان کوي چې موږ د عمران خان نه بچ کړئ. چاینا پاکستان نه خپل ناراضګۍ اظهار هم کړی دی او ویلي دي چې ترسو تر هغه به موږ په سی پیک باندې نور مزید کار نه کوو چې ترسو تاسو زموږ د مطالبه نوي منزوره کړي. چاینا پاکستان نه مطالبه کړي پاغه هم مکمل خبره کو د ډونلډ ټرمپ خاندان سره د پی ټی آی وفد په امریکا کې ملاقات کړي دي. دا ملاقات د سم مقصد د پاره کړي دي. پاغه هم تفصیلا خبره کو په پېښور کې د مریم نواز خلاف مقدمه درج کولو د پاره درخواست دایر شوی دی او عمران خان د خپل بچو سره په قال باندې خبرو کې سپریم پېښور های کورټ نه سوري کوم اسلام آباد های کورټ ته غي دا حکم جاری کړی دی چې عمران خان د خپل بچو سره په قال خبرو کې پاغه هم تفصیلا خبره کو. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پاکستان کې عدالتونو کې هم عمران خان د لپاره تبدیلی را روانه ده. انټرنیشنل پریشر هم په پاکستان باندې ورځ تر ورځې زیاتیږي او امریکا کې الیکشن هم دی. نو ډیر داسې خبرې مخې راځي چې شری امریکا کې الیکشن ډونلډ ټرمپ وګټلو نو پاکستان کې به حالات نور هم بدلیږي ډیر تیزی سره. پاغه به تفصیلا خبره کو. خو صحافي متی الله جان ویلي دي هغه دا داوا کړی دا چې شهباز شریف او نواز شریف دا وخت سعودي عرب او امریکا نه ګارانټي غواړي چې موږ د عمران خان نه بچ کړي. شهباز شریف سعودي عرب بادشاہ محمد بن سلمان سره ملاقات کړي دي. نو صحافي متی الله جان د دې خبرې داوا کړی دا چې شهباز شریف او نواز شریف د سعودي عرب نه او امریکا نه دا ریکویسټ کوي چې موږ د عمران خان نه بچ کړي. بل طرف ته د ټرمپ خاندان سره د پی ټی آی وفد په امریکا کې ملاقات کړي دي. د پی ټی آی سره تعلق لرونکي سجاد برکی او عاطف خان او ورسره د پی ټی آی نور وفد د امریکای ډونلډ ټرمپ خاندان سره ملاقات کړي دي او پاکستانی صورتحال نه هم دغه خاندان واقف کړي دي او عمران خان سره چې کوم سلوک په پاکستان کې کیږي یا په جیل کې کیږي دغه تفصيلات هم د ډونلډ ټرمپ خاندان ته ورکړي دي. نو د ډونلډ ټرمپ خاندان د دې خبرې ګارانټي ورکړي ده دغه پی ټی آی وفد لا چې ان شاء الله موږ برستاسو ضرور مرسته کوو. بل اسلام آباد های کورټ حکم جاری کړی دی چې عمران خان د خپل بچو سره په کال خبري وکړي او جیل کې د نور هم عمران خان ته سہولیات ورکړل شي. بل پېښور کې د پی ټی آی وکیل علي زمان د مریم نواز خلاف درخواست دایر کړی دی چې مریم نواز خلاف ته مقدمه درج شي ځکه چې هغه عمران خان حواله سره دا خبره کړې و چې عمران خان ډیر زر ختمېدو واله دی. د پی ټی آی چې څومره هم لیډرشپ ته پاغي باندې پنجاب کې په مختلف ضلعو کې اف آی آر درج دي او د مسلم لیگ نون په لیډرشپ باندې په کې پی کې اف آی آر ډیر زیات کم دي بلکې د نش برابر دي. نو دا خبره هم ډیر زیات وارد ده چې د مریم نواز خلاف په د کې پی کې په هر ضلع کې اف آی آر درج کیږي. بل چین هم پاکستان نه د ناراضګۍ اظهار کړی دی او غټه مطالبه یې کړې ده. غټه مطالبه ورته خلې ده. چین ویلي دی چې تر هغې به موږ په سی پیک منصوبه باندې کار نه کوو تر څو چې تاسو زموږ چاینا چې کوم انجینیرز دي هغه یا چې کوم چاینیز ورکرز دي او هغوی په سی پیک منصوبه باندې کار کوي تر څو چې تاسو هغوی له سیکیورټي نه وي ورکړي. ځکه ډېر زیات د چین چې کوم اهلکار دي او په سی پیک باندې کار کوي په هغوی باندې چې کوم حملې یا هغوی سره چې کوم سلوک کیږي نو هغه ناقابل برداشت دي. تر هغې به موږ کار نه کوو چې تاسو ترسو دغه چاینا اهلکار ته چاینا چې څومره هم ورکرز دي هغه له کمپلیټ سیکیورټي نوي ایشو کړي نو تر هغې به په سی پیک منصوبه باندې کار نه کیږي. نو دا تر اوسه پورې اپډیټ شو. د ویډیو مکمل کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.